بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم ستاسو کوربه ساجد محمود خان پروګرام د نن سوال سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. ګرانو اوریدونکو، خوشحال خان خټک د پښتنو داسې یو نامتو شخصیت دی چې په ده باندې موږ سره ډېر کم معلومات دي، یا داسې معلومات بعضې وخت شته چې هغه د حقایقو سره تصادم لري، او موږ اکثر وینو چې دې باندې کم لیک شوي، نو ډېرې خبرې زموږ مخې ته راشي، خو ډېرې داسې خبرې وي د هغې د ژوند داسې اړخ وي چې هغه زموږ مخې ته رانه شي. نو د هغې دپاره ضروري دا ده چې موږ داسې خلکو سره په هغې باندې گفتگو کړو چې دې حوالې سره تحقیق کړی وي، دې حوالې سره علم لري، او یا دې حوالې سره څه داسې مستند ونته کې لیک کړی وي. ګرانو اورېدونکو، زموږ بدقسمتي دا ده چې زموږ هغه مشران چې چا په مختلف میدانونو کې خپل ځان ښودلی دی، خپل هنر ښودلی دی، خپل فن ښودلی دی، یا بل څه داسې څه کارنامې کړې ده، موږ هغې اکثر نه یادو یا هیر کو، یا زموږ را روان نسل ته د هغې باره کې ډېر پته نه وي. نو لہٰذا پښتونخوا ریډیو مردان دا کوشش کړی دی چې تاسو ته دې حوالې سره هم آګاهي درکړي. هغې کې موږ اکثر تاسو به لیدلي وي چې شاعرانو باندې خبرې کوو، اکثر موږ داسې نور شخصیاتو باندې خبرې کوو، یا داسې موضوعات روړو چې هغې کې تاسو ته معلومات کېږي او یو سنجیده قسم گفتگو پکې موږ خپل ملمه سره کوو. که د نظم، که د نثر، که د خط دی، که د نظم، که د نثر، که د خط دی، په پښتو ژبه مې حق دی بې حسابه. او بېشکه د خوشحال خان خټک داسې یو شخصیت دی چې د ده په پښتو ژبه باندې بې حسابه بې کتابه حق دی. د پښتو ژبې دپاره ډېر څه کړي دي، خو موږ له پکار دا دی چې د هغه کار، د هغه ژوند، د هغې حوالې سره موږ ځان پوه کو او هغې باندې نور کار هم وکړو، د هغه سوچ، د هغه فکر لا مزید تقویت ورکو، هغې له مزید طاقت ورکو او هغه سوچ پښتون معاشره کې راولو. ګرانو اوریدونکو، د خوشحال خان خټک د ژوند ډېر زیات اړخونه دي. هغې کې هغې یو جنګیالی هم پاتې شوی دی، یو مجاهد هم پاتې شوی دی، یو داسې شخص هم پاتې شوی دی چې د پښتون قوم دپاره هغه د مغولو سره جنګېدلی دی. خو دې حوالې سره به موږ د خپل ننني مېلمه سره خبرې کوو. ګرانو اورېدونکو، زموږ ننني مېلمه د هېڅ تعارف محتاجه نه دی. پښتو ژبې حوالې سره د هغې خدمات د چا نه پټ نه دي. مشتاق احمد مجروح صاحب چې یو 3 درجنه نه زیات کتابونه د پښتو ژبې حوالې سره لیکلي دي او د تحقیق شعبې سره هم وابسته پاتې شوي دي. چونکه داسې ممکن نه چې زه ټول کتابونو ذکر وکړم، خو زه به کوشش کوم چې د هغې چې کوم اهم کتابونه دي هغې حوالې سره زه تاسو ته لږ ونته کې تعارف وکړم. دا کتابونو په 1980 کې دی یو کتاب لیکلی و، یارانه په شلتالو. د هغې دویم کتاب دی زرکاڼې، چې د هغې 6 ایډیشن هم راغلی دی، یعنی دا 6 پیرې شایع شوی دی او بیا هغې نه پس تقسیم شوی دی. د 6 ایډیشن مطلب دا دی چې د دې د چاپ کولو ضرورت 6 پیرې راغلی دی. د دې بل یو اهم کتاب چې دای کې تحقیق او تنقید شوی دی، هذا ما کنستم، د دې یو کتاب دی چې هغې کې تحقیق تنقیدي کتاب دی. د تاریخ جړه 2004 کې دی لیکلی دی. تکل دسته په 2008 کې لیکلی ده. ساهو پښتو 2016 کې لیکلی شوی دی او مظلوم خوشحال 2019 کې لیکلی شوی دی. او زموږ نننی پروګرام هم د مجروح صاحب سره دې حوالې سره دی چې موږ دینه د خوشحال خان خټک د ژوند په حواله باندې خبرې وکړو، د هغې هغه ژوند چې کوم هغې په جنګ و جدل کې تیر کړی دی، او دویم هغه اړخ چې هغې کې دی د پښتو ادب دپاره خدمت کړي دي. ګرانو اورېدونکو، دې پروګرام کې پیش کوونکي خیالات زموږ ګران مېلمه خپل خیالات دي. د دې خیالاتو سره زموږ د ادارې یا زما متفق کېدل ضروري نه دي، دا د هغې خپل خیالات دي. نو راځئ چې پروګرام طرف ته وړاندې کېږو او تاسو خپل مېلمه سره ملو کو. مشتاق احمد مجروح صاحب، ټول ناول خو زه تاسو ته خپل پروګرام کې هرکلی وایم. تاسو ډېره مهرباني، تاسو موږ له ټایم راکو، پښتونخوا ریډیو لم ټایم ورکو، ډېره مننه. الله مو خوشحاله را. تاسو ډېره مهرباني چې زم دلته راغوښتم او زما د افکار یا خبرې هم تاسو داسې ښکاري چې هغه د پیش کولو قابل دي. نو زه په دې باندې فخر کوم او تاسو چې څه زما نه تپوس کول غواړئ نو زه حاضر یم. ضرور. مجروح صاحب، تاسو چونکې تحقیق سره وابسته پاتې شوي یې، نو زموږ دپاره دا هم ډېره اکثر زموږ د ریډیو پالیسي هم دا ده چې کومو خلکو تحقیق کړی وي یا ریسرچ کړی وي داسې چې هغه یو فیلډ سره تړلی وي، نو موږ هغه کسان زیات راغواړو ځکه چې ای سره باقاعده یو مستند تحقیق موجود وي. نو لہذا تاسو دا راتلل زموږ دپاره د هنر خبره ده چې تاسو تحقیق کړی دی په یو څیز باندې، کتابونه لوستي دي یا
تاریخي حوالې سره هم تاسو تحقیق شته، ادب حوالې سره هم شته. نو ډېره مهرباني. ټولو نه اول خو به زه تاسو نه کتاب لیکلی دی مظلوم خوشحال مظلوم دا ولې مظلومه دی؟ د دې مظلوم جی اصل ډېرې معنی دي. اول پکار چې زه ظلم معنی تاسو وکم. ظلم دې ته وایي چې د چا حق ووهې یا یو شی ته د یو ځای کې پروت وي د هغه هلته حق وي د پرې ښودو هغه تر هغې نه بې ځایه کې د چا حق تلفي وکړي چا سره زیاتې وکړي دا ټول د عربی ټکي نه په ظلم کې ډېر بلا خبرې راځي. نو د خوشحاله به سره دغه ټول ظلمونه شوي دي. د لومبي نظر کې دغه چاته زما د کتاب د نوم ټایټل وویني نه هغه به وایي چې مظلوم خوشحال. نو دغه چې کتلې نه وي نه هغوی به دا وایي چې یاره دې سره ګنې مغول ګورنمنټ هغه ټایم کې په ژوندانه باندې ظلم شوی، ظلم کړی دی. خو دې نه زما مطلب هغه ظلم بالکل نه دی. دا هغه ظلم دی چې د انګریزانو د وخت نه په 1800 کې د خوشحاله به دیوان په لومبي ځل د ډاکټر بیلیو یو انګریزو هغه چاپ کړی په 1870 کې. نو هغه خو چونکې اهل زبان نو پښتون نو پښتو زده کړې وه خو هغوی خو دومره نه پوهېدل. نو د هغې کې ځینې غلطۍ شوې وې چې هغوی په پښتو ډېر پوهېدل نه، یا چې کوم کاتبانو سره ورسره هغوی نه غلطۍ شوې وې او غلطۍ خامخا کېږي. نن سبا هم تاسو ګوره جدید د کمپیوټر زمانه ده خو ټایپنګ مسټیک کېږي، یو ټکي غلط ولیکل شي دغه وشي او پخوانۍ کلمې نسخې چې وین د هغې لوستل چې بو نه هم ډېر ګران کار و، ځکه چې یو خو د خوشحاله به شاعري هم ګرانه وه، فارسي عربي ترکي دا لفظونه هم پکې وو. نو د هغې په وجه غلطۍ شوې وې. بیا د هغې نه پس د دغه کتاب نه پس په 1952 کې زمونږ یو ډېر لوی محقق او ډېر لوی نقاد دوست محمد خان کامل چې هغه یو ډېر ښه وکیل مو هغې په لومبي ځل د خوشحاله او کلیات مرتب کړو. دغه کلیات کې هغې ډېر زیات کوشش وکړو، ډېر ښې دغه کړی و چې کومو شعرونو تشریحات غوښتنه هغې تشریحات یې کړي وو، د ګرانو ټکو معنی یې کړې وې. خو چونکې هغه هم یو انسان و، تاسو ته پته چې په هغه 1952 کې هم دا سهولیت موږ سره نو کوم چې موږ سره نن موجود دي. لکه موږ سره نن په یو کلیک باندې موږ دنیا ډکشنري او انسایکلوپیډیا راړولی شو. په هغه زمانه کې بل ته کتابونه هم ډېر نه وو چې د عربی یو ډکشنري یا د فارسي یو ډکشنري به وه، هغې سره به هغه ټکي وکتل. نو هغه ټکي پیدا کېدی شو چې کوم د فارسي او د عربي وو. خو خوشحاله به د ترکي ژبې او بیا د پښتنو د مختلفو لهجو ټکي مې استعمال کړي دي. نو په ځینې ځای کې د کامل صاحب نه تېروتنې شوې وې. او دا خو تاسو ته پته لري چې یو انسان کار کوي نو د هغه نه مخامخه غلطي کېږي. معصوم یو پیغمبر وي چې د هغه نه غلطي نشي کېدی. د علامه اقبال یو شعر دی چې تاسو هغه شعر وایم गिरते हैं शाहसवार ही मैदान जंग में वो बच्चे क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलेंगे क्या गिरे जो घुटनों के बल चले. اوس دایم چې سړی په خړپو چې کوي یا کار نه کوي نه بس غلطي وکړي. دا خو یو کار کوي، تحقیق کوي، تنقید کوي، کتاب لیکي، د هغه نه مخامخه څه غلطي نه مکیږي. هغه غلطي وشو. دا کتاب چې کومه کامل صاحب د کلیات دا بیا په 1960 کې بیا چاپ شو، دویم ایډیشن. صحیح شو جی. هغه هم دغه روانو کورس کې هم شامل و، سټوډنټانو لوستو. خو دې کې چې کومې غلطۍ راتلې نو هغه چا مخې ته نه راتلې، ځکه چې دونه لوی نوم و دا کامل صاحب چې یاره دنه بس لوی سړی څوک شته دی نه او ده به غلطۍ نه وي کړې. نو چا نوټس د هغې نه اخېسته. بیا د هغې نه پس په 1960 کې یو زمونږ شاعر ادیب مو سرکاري افسر مو میاں سید رسول الله صاحب د بدرخو، نو هغې د ارمغان خوشحال په نوم باندې د خوشحال بابا شاعري چاپ کړه. خو دې کې او د کامل صاحب په کلیاتو کې صرف یو فرق و چې په دې کې ورسره د بازنامه د خوشحال بابا ځان له تصنیف و، صرف د بازونو د علاجونو مطالعه کې لیکلی و. هغه او فضلنامه دا د فقه ترجمه وه، پښتو کې فقه ویلی و په شعر کې. نو ده ورسره هغه هم شامله کړه. خو ده نه نوټونه لیکلي وو نه تشریحات لیکلي وو. نو هغه صرف د کتو دپاره و چې د خوشحاله بشري ته سړی کتې شوه، نور ته څه زده کړه سټوډنټانو نه شوه کولی. صحیح شو جي. بیا د هغې نه پس دا په 2014 کې زمونږ ډاکټر یار محمد مغموم خټک چې ښه محقق هم دی، ښه نقاد هم دی، نو هغه بیا دغه ارمغال خوشحال چې کومونه دا خپل بنیاد وګرځو، اساس یې وګرځو او د هغې سره د خوشحال بابا د ټول څونه الفاظ چې د په شاعرۍ کې استعمال شو د هغې ټول یو فرهنګ یې جوړ کړی او ډکشنري هغې مو سره په آخره کې شامله کړه او د ځینې شعرونو وضاحتونه او تشریحات یې مو کړو. زه دا هغه مقالې نه چې ما کتاب شکل ورکړو نو هغه 9.5 صفحو ته ورسېد او پای کې ما په ډېر ډیټیل باندې خبرې کړي دي. نو هغه چې کتاب وکتی شي
نو تاسو ته پته لګي چې د سونه بلندرز کړی دي غلطه ما بالکل نه ما بلندرز رانیولې دي غلطه نه جی او غلطي کوډه وړي میسټیک نه ټیک شو د تاسو چې کوم خپل کتاب لیکو مظلوم خوشحال تاسو دې د پاره چې کوم کتابونه کتلې دي یا دغه نو تاسو پکې چا دغه استعمال کړی دي زیاتره دغه جی ما تاسو چې دا کامل څه د کلیات چې کوم کنه دغه زما مخې ته دغه کلیات چې کوم دین بیا په دویم د حکومت د ثقافت محکمې چاپ کړو د پردل خټک د پریشان خټک ورو دغه په تدوین باندې مرتب کړو هغه ما سره موجودو د افغانستان چې کوم چې هغه ما سره موجودو خدا مسلې په ټولو کې یو شان وي ځکه چې یو نقل در نقل کړو ټیک شو د دوران کې چې کم د کم شعر ما ټیکول شو د خپل عقل نه او د خپل علم نه اخو ما ټیک خو ځنه داسې چې بيخي ټیکېدل نه د هغې لپاره کلمي نسخې ته رجوع پکار وه کلمي نسخې د خوشحاله بچ کوم دینو 2 دی او په پښتو اکیډمي کې پرتی دي دی یوې کلمي نسخې پسې زه 15 پیری تلم 15 پیری نو هغه مال صرف یو پیرا د یوې غنټې لپاره راکړی دی او هغه چې ما وکړو د مغموم څخه په خپل کلیات کې لیکلي مو چې دغه کلمي نسخې نه ما ډېر استفاده کړې ده هغه ما یو غنټه کې داسې اړو نه په هغه کې پوره یو مخمس ما پیدا کړ مخمس د نظم یو قسم دی چې هغه یو صدور پانه دی دا د ټولو پرېخي دی خدای ته پاتې شوی دا ټول پاتې شوی دي تاسو ته یو خبره وکم دا ډېر عجیبه ده چې خوشحال بابا په یو لسو هجری کې هغه وفات شوی دی نو هغه کې هغه وای د مرګ نه 15 کاله مخکې چې د دیوان کوم بیت سره حساب کې تر 40,000 به تیر شي په سک کال چې دې کال کې به در 40,000 نه بوشي کدا یو شعر شماره د مرګ نه 15 کاله مخکې وای او د تر مرګ پورې شاعري کړې ده نو مته چې منګه د 40 کال کې مونږ یو 42,000 د کړې ده خدا چې مغموم دا ټول هر سره غون کړل هغه بیا هم 23,000 نه دي 23,000 هغه نه دي ټیک شو جی په دې کې لوی مسله چې کومونه هغه دغه برخه کې وا کوم چې د فقه سره تعلق لرو دا په دې زموږ شاعران دي باندې کوم دین په نه لري او زما بس الله پاک را باندې فضل کړی چې ما د حدیثو ډېر کتابونه ترجمه کړي دي او دینی دغه سټډي زما شته دي نه چې ما کتن پای کې ډېر زیات غلطي وي لکه تاسو ودا وای کنده نن سبا خو د تبلیغ ډېر عام شو دي خلکو ته دا خپل چې امانځه کې فرض سودي واجب سودي سنت سودي بالکل داخلي دي په داسه کې سودي خوشحال بابا منګه پښتانه ټول لګي یو مونږ ټول شاعران دی باندې لګي دا منګ یو ډېر لوی نابغه یو ډېر لوی شخصیت او دومره لوی عالم شخصیت نه دی پیدا شوی دا ټول خبرې مونږ کو تا چې ما عقل فضلنامه بخت ضرور سره په هغه کې خوشاله بلی کلی چې په مانځه کې 12 زونه فرض دي 12 دا پکې شپک پکې دن دي شپک پکې بهر دي دا د فکر انتهایی مخالف خبره ده ځکه چې اسلام کې داسې دي چې په مانځه کې دا دیار لستی دا فضلنامه چې کوم نن دا درې ځله چاپ شوې ده مختلفو کسانو طرفنه دا کامل صاحب کلیات کې خو نه وه او په ارمغان کې وه د مغموم صاحب دی کې وه او یو سړي ځان له چاپ کړی وه په هغې ټولو کې چې ما خو ټول دورس لیکلي دي نو مطلب چې زه یو کتاب مرتب کوم نه په کار یې زه ووایم چې یاره دلته خوشحال بابا باندې خو دا هغه زه نشم لګولی ځکه چې هغه ډېر زیات عالم سړی و او دا وایم چې زه فقهي حنفي فقهي نه ده دا منم لکه زمونږ په شان حنفیو نو داسې خبر هم نشي کېدی نو په کاش دي په هغې یو نوټ لیکلی وی چې کېدی شي دا کاتب نه سهوه شوي دا دغه چې دا 11 دي 12 نه دي دوران کې زه ارکایوس ته عجایبګر ته دې ټول ته لاړم خو ما ته د فضلنامې کلمې نسخه میلاو نه شوه او قدرت کول چې دا ستاسو په شان یو یار اشنا و په هغه کې موږ ملګری ظاهر شینواري صاحب په انګلینډ کې هغه سره د ما رابطه وشوه نو هغه ته ما ته کم ځای کې نو ما ته وایي زه کینټ یو ښار دی په هغې کې اوسم نو هغه بیا هغه ته ما وایي چې په انډیا افیس لایبرري کې د کلمي نسخې فضلنامې یو کلمي نسخه پرته ده نو ما سره کټلاګ موجود دی ما د هغې نمبر ورولېږه ریفرنس چې کوم نمبر باندې پرته کومه خانه کې دا ما ورولېږه نو ما ته وایي چې بس دا به زه درولېږم یاره میاشت پس هغه ما ته هغه ټوله فوټوګرافي د هغې راولېږله هغه چې ما ته راغله چې ما وکتل نو هلته یې لیکلي 14 بل دا چلو شو که تاسو هغه تحقیق دغه نتیجې کنه تاسو ته هغه تاسو هغه شک هم لري شو او خبره د تکلیر شو چې د مخکنو کتابونو کې غلطي و او تاسو ته یو ریفرنس هم ملو شو هغه لایبرری کې د دې ریکارډ موجود تاسو ته دغه ریفرنس خبر کوم دا چې درې پیری چاپ شوی فضلنامه نه ولا ځان لم چاپ شوی ځان لم چاپ شوی په ارمغان کې هم بداسې مو دا غي چې ما ټول شعرونه وشمارل نو هغه کوم دا چې ما د کوم کلمې نسخه نو په دې کې خوشاله په اخره کې لیکلي دي چې دا ما درسته فکر مې ویلې
د په نظم مې پیلې ټول فکر مې ویلې دا او په نظم کې مې پیلې دا په نثر کې مې نه دا ویلې بیا غوي چې بیتونه یې دی یاره چې بیتونه یې دی یاره یو سل دیر سلور هزاره چې 4130 شعرونه دي اوس دا چاپ شوی دا 2800 شعرونه دي څونه کم شو کمې دي پکې ډېر زیات کمې دي چې ما وکتل نو کلمي نسخه کې ډېر زیات برابر د دې کې مکمل پوره ابواب نشته نو دې تحقیق مال دا یو دغه راک چې هغه کلمي نسخه ما ته حاصل شو اوس دی وخت کې هغه کلمي نسخه ما چاته تیار کړه نن سبا ځل لګیم دا هغه فرهنګ لیکم د ګراوند ټکو معنی لیکم دا چې هغه کې عربي اصطلاحات ډېر زیات دي کنه جی نو هغه معنی د لیکم نو ان شاء الله چې دې کال کې ولا کتاب چاپ شي دا به فضل نامه صرف فضل نامه ٹھیک شو زبردست مشتاق مجروح صاحب یو خو د سوال هم له ډېر مخکې په کار خو چې تاسو کتاب او د کتاب حواله سره وضاحت مې لګ بو شي نو زه به غواړم دا چې تاسو زموږ اوریدونکو د خوشحال خان خټک چې کوم ابتدایي ژوند او د هغې حوالې سره خلکو ته لږ معلومات ورکړي. ساجد خان خوشحال بابا واحد سړی زموږ په پښتنو کې شاعرانو او دیبانو کې انټلیکچوال کې چې د خپل پیدایش کالم ویلی دی. الان کې د پیدایش کال ډېر ناممکنه خبره سره وي خو مته د پلان نه اوریدلی کنه بالکل نو پاغي کې په خپل وی چې د هجرت زر 22 سنو چې زراغلم په جهان 1022 هجری کې ز پیدا شو او دا کار هغه په شاعرۍ کې ټول کړي چې د پلار د وفات تاریخونه ملي چې کوم زوی پیدا شوی د شپېته زامن دي او د هر یو د کال ویلې چې دا په دې کال پیدا شوی دی نو هغه خلکو د ډېر زیات اساني پیدا کړې ده او تاسو یو واقع بیان کوم دا ډېر دلچسپ واقع ده د خوشحال بابا یوزو عبدالقادر خان خټک د دې دیوان چاپ شوی دی نو دا هغه باندې چې کوم چاپ کو مرتبینو هغه دا کو چې د خوشحال بابا زوی دی دغه دوران کې د خوشحال بابا د کتاب چې کوم دی تاریخ مرصد افضل خان لیکلو دا پیدا شوی نو او دا تاریخونه ټول پاغي کیو دغه کلمې نسخه پیدا شوی نو نو دی بیا داسې کول چې یاره د خوشحال بابا د هغه واقعي ذکر کوي د هغه واقعي ذکر کوي نو مطلب دی چې دی په دې وخت کې پیدا شوی دی غالبا دی کې خو بیا د تاسو خیمه چې زمونږ د پښتنو محققینو هغه چې کوم کنه نو هغه ډیر زیات غلط هم نو خو صحیح هم نو هغه داسې چې دی بچا بوي چې دا 1062 ته چا وای 1065 ته چا وای 1067 ته دا بدی اندازن په قیاس باندې دی ټاکله په سن 74 کې کامل سے دغه تاریخ چاپ کړ هغه چاپ کړ په هغه کې هغه فارسی کې تاریخونه ویلي د زمانو نو یې کې لیکلي چې د عبدالقادر خان د وفات د پیدایش کال چې کوم دی هغه عبدالقادر خان دی نه عبدالقادر خان نه د په حساب 1063 روزي بس خبره کلیر شو نو داسې ډېری خبرې هغه کړې وي خدا کلمې نسخه چونګې مونږ سره وینا موږ دغه متعلق څه نشو ویلې تاسو ته ما چې خوشاله دې باندې داخله یو جینیس کاری د ډېر لوی عالم کاری د رحمان بابا او حمید بابا دا یو کړي دلته خو او شاکلو کې یو بل د یو بل ذکر نه دی کړي نه چې تر یوې واقعي تاریخ ویل دي نو هغه سره دا ویژنو د هرې پیخه که په اسمان کې یو لکه ولا ستوري پیدا شوی د هغه تاریخ هم د ویل چې یو لکه مر دمدار ستاره پیدا شوی د تاریخ ویل دي کنه دا نو ما د دې پیدائش خبر کوله چې هغه په خپل لیکلي چې په دې کال پیدا شوی ما د دې بیا په داسې کور کې پیدا شو چې د نیکه د مغولو طرف نه د دې علاقې منصبدار مقرر شو چې ته د هغه جی ټی روډ دا خو شرشا په دور کې جوړ شو دا سره کړی ته به د خلکو نه مسؤلیت ملکه کوړ د هغه زوی بیا یحیی خان بیا د هغه زوی شهباز خان ډیر شهباز خان زوی بیا او دا مغلی کړي چې په 1050 1050 هجری کې زمونږ د تورو کې دغه د کې د یوسف زو دی جنگ شوی دی په هغه کې هغه شهباز خان چې کوم دی هغه مر شوی دی خوشحال بابا وایي چې په خپل په غشي باندې په خپل کې درېوم صحیح شو نو دا ټول حالات هغه په خپل ویلي دي د وفات کال چې کوم دی د وفات کال د بیا 1100 دی 1100 هجری او دی وفات شوی د چراټ کې او غر دی هغه غر نوم دی ډمبره او هغه کې د زامن په خپل وای چې داسې حال کې دی وفات شو چې نه پی زامن حاضرو او نه نور خپلوان حاضرو دغه وخت کې داسې دغه شو چې د مغول سره خو د مخالفت زیات شو او بارام خان د مغول لاس تلو د مشر دویم نمبر زوی نو هغه دا ویلیو مغول ته چې تاسو د بده گرفتار کړی درولم هغه یو څو اټمپټ کړی مو
خوشحال بابا نیول خو ګران کارو هغه نو نیولې هغه دغه ځای کې ناستو نو په دغه وخت کې هغه سره سکونه او هم دغه حالت کې هغه غریب وفات شو نو په دې باندې اشرف خان هجری یو شعر ویلی چې په ډمبره غریب لړ ډکه یې خوا ده د ډېر په ارمان باندې ډېر افسوس باندې مړ شوی دی او زما خو دا عقیده چې ښه عملته دی دا چې دلته کوم قبر دی نو دا دی نه د دې ابتدایي تعلیم حواله سره د دې کوم ابتدایي ژوند کې کوم داسې علاقې حواله سره ساجد صاحب ډېر خپل سوال دی دا خو د علاقې دغه دی کړی چې دا مونږ د تراغلی د کربوغې نه دا کربوغه چې دا ټلو د هنګو په منځ کې یو ځای دی او دا په کوارټ ډیسټریکټ خټک ټول راځي نو دی د هغه د اندل تراغلی دی او دا د ویلي دی چې رحمت په اکوړی شي چې زه اونې و سره چې خف فکر مې وکړ ګوره زید داسې یو شعر ویلی دی ډېر بهترین ځای دی هغه خو ډېرې غریزې علاقې وې دا بالکل یو خو د روډ سایډ و کنه دا د کې ملکه کوړې راغی او دا د زیونی د به سره وي سره اکوړې او ته خلکو اکوړه خټک جوړ کو نو دې د هغه د راغلی خل دې د خپل د کتابونو خو زه ګورم نو ماته د دینم ډېر لوی عالم ښکاري د فارسی او د عربي ټول ډېر لوی عالم دی زما د سوال بنیادی طور باندې دا چې هغه وخت کې د سره د دومره پوهه چې نه باقاعده یونیورسيټي وي کالجونه نه داسې تعلیمي ادارې وي د سره د دومره پوهه او بیا دومره زیات اړخونه دا څنګه د دې باندې خبره کوم ساجد صاحب دا ډېر عجیب خبره ده دا هغه تم دا احساس او خلک به دا خبره خامخا کوي دا ذهنونو کې بیا سوالونه پیدا کیږي هغه وایي چې زه بالکل تعلیم حاصلول توزګار شوی نیم ځکه چې په ما باندې د ښکار شوق دومره غالب و زه به ټول په ښکار پسې ګرځېدم بازونو ښکار به مې کوو په ایلو ښکار به مې کوو ځانو ښکار به مې کوو او هر قسم ښکار یې کړی په ټوپک او په نورو په غوښو دا ټول ښکارونه کول او دا خبره زه په دې کړې ده چې دا ما ته سره کړی شوي دا عطایي دي زما دا علم چې دا ټول عطایي دا ما ته خدای پاک را کړی دی ځکه چې زه هغه کومه طریقه چې ده که نه موږ په کومه طریقه علم حاصلو هغسې موږ نه دی حاصل کړی خو هسې پخوا داسې و چې چونکې د یو سردار زوی و نو پخوا معمولي وړوکي غوندې خان به نو هغه هم د کم از کم د دیني علوم چې کوم دي دا مدرسې دا قرآن حدیث وغیره دا کتابونه به ورته په کور کې یا په جومات کې ملا ویل دا خو د ویلي وو بیا وروسته په شاعرۍ کې د یو سړي ذکر کړی دی مولانا عبدالحکیم سیالکوټي دا په هغه زمانه کې څوک ډېر لوی عالم او ولی الله مو نو هغه سره دغه شته دی چې دا زما استاد دی خو دا بیا وروسته عمر کې دا خبره کوي خو په ډومبي کې دا وایي چې ما تحصیل د علم نه دی کړی علم ما حاصل کړی نه دی دا چې ما سره څه دا ټول عطایي دي الله پاک عطیه ده ماته او دی بنیادی طور د چې کوم ژوند د چونکې تاسو وایي چې ښکار کې ډېر دا کړی دی بیا دی داسې باقاعده تعلیم هم نه دی کړی نو د دې چې کوم د قبیلې مشرولي وه یا د دغې دا دته څنګه ملو شوه یا په څه طریقه یا څه دغه دی کې خو تاسو ما خبره وکړه چې د نیکه نه ورته را روانه وه که نه ملکه کوړ په ډومبي ځل اکبر هغه دغه کړه منصبدار کو بیا دا غنه پس چې هغه مونږ شنو بیا پس زوی شو بیا اخر کې دی شو او د دور چې کوم دی نو دا د شاجیان او د اورنګزیب دواړو په دغه کې راځي لکه در شاجان ډېر تعریف کړی چې هغه زما ډېر قدر کوو هغه ډېر زما عزت کوو او دا تورمخې چې راغی دا ګوره تاسو دا تورمخې دا خبره ته کومه چې د مغول بادشاهان ډېر دغه تېر شوی چې تیمور نه شروع کړه د بادرشاه ظفر پورې نو دی هغه زمانه کې کیمرې نه وي خو دی سره په دفترونو کې د دیوانونو کې په ایوانونو کې به مصوران ناستو هغوی به تصویرونه جوړول ټول تصویرونه شته دی لکه دا ټیک د هغوی تصویرونه جوړ شوي دي خو د دې یو مورخ دا نه دی ویلی چې د بادرشاه ظفر د مخ نه تک تورو یا تورو دا دی یو ځای کې په یو شعر کې ویلي دي چې مخې څنګه تور لیدی شي په زړه باندې دې نمزاد تور دی که نه د اورنګزیب باره کې دا خبره کړې که نه چې څنګه دا مخ تور دی وي داسې زړه تور دی دا یو مورخ نه لیکلی دی تورو نو د بدی ویلي دي او چې داسې دې سیزونو ته شاید خم نه کتل کنه چې تصویرانو بس فن مصورین هغه ډېر نه دغه کوله او جی خو دا لکه د خوشحال بابا تعلق د شاهجان سره خو هغه سره دی تللی دی په افغانستان دی طرفون بلخ او دغه بخارا دغه جنګونو کې متر شریک شوی دی په هغې کې ښه مړانه ښکاره کړی د هغې قدر کړی چې زما طرف شاهجان قدر کوو دا سړی چې راغی نو د ټول کار خراب کو نو بیا د دغه نه پس د مغول سره دښمني شروع کیږي ها د دغه وجه بیا څه وه چې د دښمني دغه شوه د دغه وجه خوشحاله دا په دې باندې ډېر لوی نظم لیکلی دی او ډېر عجیبه نظم هم دی هغه عجیبه نظم په دې دی چې هغه یو
ترجیباً دی او په هغې کې هره مصره کې کافیه ده هغه ټول حال د بیان کړی دی. داسې شی و چې دلته کې دی یو ګورنر مقرر کوه د کابل ګورنر نه هغې لاندې او موږ هم راتلو هغه د خپل روب داب قایمولو لپاره اورنګزیب ته عرض وکړه چې یاره دلته به زما د روب داب هله قایمېږي نه مخکې محمد خان پاتې شوی و د هغه یو خپل لغو دی نوی راغی خلکو پېژندنه دا ضروري خبره چې یو نوی افسر راشي خلک د هغه نه غني نو هغه ته یې ویلي چې یاره زما د روب داب قایمول لپاره دا ضروري چې زه یو څو خانان چې کوم دي چې هغه ګرفتار کړم نو هغې کې ورته دې یاد کړی دی زه به خوشحال ګرفتار کړم نو خوشحال بابا وایي چې ما پسې سوال جواب وشو چې ته پېښور ته راشه او دا ټول په نظم کې دا خبره لیکلې چې زه سهار وختي را پاڅېدم او ټول خلک ودو هغې خوب کو ما لړم ومې لامبل مونځ مې وکړو او بیا اشرف خان مشر زوی هغه ته مې وویل چې دا خدای چل دی زه هغه غوښتې یم دلته ځم نو زه په هغه اس نومې سیلې وایي په سیلې نومې اس باندې سور شوم وایي چې نور خطر نه زه نوخار کې وم او ماسپښین زه پېښور ته رسېدلی وم وایي چې ورغلم نو یې ته ما وایي چې ما ورولېدی ګورنر دغه وایي چې دلته په ارام کښېنه سوره د آرام وکړه دغه وکړه په درې ورځې دا بیړۍ په خپو کړې او هندوستان لرې روان کړم خلک را سره نو دغه دوران کې زما د قبیلې خلک چې کوم دي ټول راغون شو و دي دغه وکړه چې یاره موږ بغاوت کوو او ستا د خلاصولو کوشش کوو نو دغه دوران کې د خوشحاله به دغه وګوره ورته وایي چې اشرف خان ته مې وایي چې ما د دې نمک خوړلی دی دا نمک حرامي ده دا نه راپکار نو بس بوی ته هلته دغه کړو هلته چې بوته نو هلته یې کید کړو دغه کید دوران کې د بیا فراقنامه لیکلې ده او هغه فراقنامه کې هم دا خبره لیکلې چې دلته یوازې زه نه یم ډېر لوی لوی منصبدار ډېر لوی لوی خانان بند دي او تر دې پورې چې خپل پلار یې بند کړی دی شاه جان یې په بند کې اچولی دی کنه دا ټولې خبرې کړې دي او اورنګزیب هم داسې سړی او دغه ټول ذکر هم کړی چې پلانې ورور یې په دې مړ کړه پلانې په دې مړ کړه او که مونځ کوي نو په مانځه کې په رکوع کې د خور د وجلو سوچ کوي او په سجده کې د پلار د وجلو دغه تابعیت جوړوي پلان جوړوي کنه نه هغه بدره دي هغه متعلق ویلي دي د هغې نه پس بیا دې راغی نو بیا د مغولو سره بالکل دغه نه کېده دي ورته بیا ډېر کوشش کړی دی خطونه یې پسې لیکلي سوال جوابونه یې پسې کړي چې ته راشه تا له موږ د هغې نه لوی منصب درکړو دغه ته نه بس ختم نو موږ خو اکثر عام خلکو ذهن کې یو تاثر دا دی چې خوشحال خان خټک یو داسې انسان و چې هغه ډېر زیات قوم پرست نیشنلیست سړی و او هغه د دې مغلو سره چې په مخالفت کې و دې وجې چې تاسو د بل ځای نه راغلي او په دې ځای باندې قابض شوي یې نو دا خو بیا دا ټوله خبره غلطه ثابتېږي دا خو بیا دا شوکي چې دا د ذاتي اناد و یا هغه ذاتي د هغې خلاف څه دغه زه ساجد خان عرض کوم دا زه خپل ځانیم دا منمه چې دی د نیشنلزم بانی دی خبره داره چې دغه کې په هندوستان افغانستان سودا پاکستان هم سره شو یو انډیا به واخلو په دې باندې د مغولو د حکومت راغلی دا مغول چې کومونو دي مسلمانان خو کنه لکه تاسو باندې موږ ګورئ چې د اورنګزیب علمگیر متعلق چې خوشاله او یا رحمان او کوم بدر ویلي دي هغه نه وي هغه اورنګزیب علمگیر ډېر لوی سړی حسابي دا ډېر پرهیزګار او قرانونه به لیکلو دا به کول کنه نو د هغه د مسلمانانو په وجه دي دغه نه کوو ځکه چې مسلمانانو خو هغې دغه حکومتونه نیولي وو نو دوی دلته کې د هغې د منصبدار په حیثیت لکه داسې حساب تاسو ته زه ساجد خان ووایم چې نن سبا تاسو یو علاقه کې یو تاڼهدار مقرر کړئ هغه ته وایي چې دا کومه تاڼه کې ما ولګولې دې علاقې دا خلک خراب دی دا به ته سمې دا به خامخا څوک جیل ته دننه کوي څوک به وهي څوک به ټکوي څوک به څه کوي څوک به څه کوي دې ته د دې نیکه ته دغه شی ما ته وایي چې ملکه کوټ دا واله شی و چې ته به دې خلکو نه محصول وصولې ٹھیک شو زمونږ د یوسفزي چې دي تر دغه نه چې شروع شوي د بابر نه تر د بادرشاه د پره پورې دي بالکل د مغول حکومت نه دی منلی دي دغه محصول نه ورکاو د جګړې ټول عمر د یوسفزو سره په دې شوي دي او دا خوشحال بابا ویلي دي چې ما دې مغول د پاتوري وواله او د دې ما سره کم کار وکړو دا خو دا دین او کرومه بالکل دین او کرومه دې لپاره ما دا کولو دا خو ما پښتانه رونو خو مال مسؤل نه راکوه دغه زما ډیوټي ونه ما دې مجبورا پښتنو بنګښو سره جنګونه کړي نور سره کړي پای کې زما خلک مړ شوي دي ما ډېر وجلی دي کنه دا ټولې خبرې کړي دي خو ما دا څه چې دې کله د خپشو دغه دوران کې یو دوه کسان نور را پیدا شو په دې میدان کې هغه یو امل خان او یو دریا خانو دا یو مومندو بل افریدیو امل خان مومندو دریا خان افریدیو دی د مغول حکومت نه منو د خیبر جنگ شوی دی او هغه ډیر عظیم الشان جنگ و چې پای کې د مغول بیخ بنیاد وته دی کنه هغه کې خوشاله وبد هغه کیسه کړه د پای پوره قصیده لیکل دا دی وای چې زه د الت د
کېد کړو اورنګزیب. نو دغه دوران کې محمد امین خان یو گورنر دلته پاتې شو. وې دې سړي زما لپاره لکه کوشش وکړو هغه ته وې دې پرېږده. وې په ما دا احسان کړو. هغه وې رها شو مرالم وطن ته. د امانه پس محمد امین خان راغی دې دوباره گورنر شو دې. نو دغه دوران کې په مغولو سپایانو چې د افغانستان سایډ ته یو صافی جنې و، صافی یو قوم دی، هغې جنې ریپ وغیره کیسه کړې وه، په هغې ټول صافي قوم روچت شوی. نو بغاوت شروع شو. هغه وایي چې دلته رالو خوشحال بابا وایي نو دغه ماته وایي چې زه فوجکشي کوم په کابل باندې، دغه ته چل شوی دی. نو ما ورته دا کار په کار نه دی، داسې مه کوه. نو خوشحال بابا خبره د هغه کوټ کړې ده. وایي ما ته یې وایي چې خوشحال خانه یو مار ساړه وهلی و، مار ساړه وهلی و خو ته دې نه شو. نو یو سړي په صادر کې روچت کې پټې کړ، چې ګرم شنو یې غلی ټک ورکړ. ته ما د اورنګزیب د کید نه اخلاص کړې، ته ما د دا تر بې غیرته لار ښې. هغوی به څه وایي چې موږ محمد امین خان لېږلی دی، هغه یار یو څه خو کابل ته نه ځي. نو خوشحال بابا وایي چې دا پیغور یې راکړ. نو ما ورته چې زه مخکې ته راپسې و هغې له موږ لړو. او چې څنګه موږ خیبر ته ور دننه شو نو یو خوا بل خوا د ایمل خان او دریا خان نه خلک په غرونو باندې ناست وو، او په موږ باندې د غشو د کاڼو یو باران شروع شو. نو په هغې کې د مغولو د ښځې مغې بوتلې بلا دغه وشو. خو صرف د محمد امین خان او مستجاب ممند د پېښور حاکم ممندو کې و، او هغه زه وي موږ د تاترې په لاره واپس پېښور ته رارسېدو. په هغې کې هم د ده همدردي چې کومونه هغې سره وه. دغه ایمل خان دریا خان سره ودغه چې په کسیدین نه پته لګي کنه زبردست کار یو قدم پښتنو بیخ د مغول بیخ وېستو ډېر خېخې پښتنې د ځان د لاندې کړي، داسې قسم خبرې کړې دي. او بیا پکې یو خبره دا کوي چې دغه ترالو ترالو نو دغه د کې ماده مستجاب ممن ته وی چې راځي چې یو صلاح وکړو. خو یغه نه عقوبت فهم دا لفظ استعمال کړي، نه عقوبت فهم چې هغه په را روان وخت باندې نه فهم نه پوهېدو، دورندېش نو او دورندېش نو. وایي ما ته وی چې خوشحال خان بیا وشي. نو وی زه نیغ لړم تیراته او وی دا قصیده ما ولیکله. دا قصیده کې یو شعر اخیری شعر دا دی: مستجاب ممن که چرګه د مغل دی، زه خوشحال خټک خو باز یم زی مې غر. بیا د دې شعر کې د دې دغه خارجي د مرغ چرته وي کنه چې دا دغه چې کوم دی د مثال د چرګې د په پېښور کې اوسي. نو دا دونه لوی شکست چې مغول وخوړو. اوس چې څوک گورنر راځي یا محمد امین خان له نور فوج راشي نو هغوی به ډومبې دا پښتانه رانیسي او د دې نه برابدل اخلي. نو ما ده ته دا وایي چې په دې باندې صلاح کوي د ماته چې بیا بشي. هغه چلو شو وي زه لړم تیراته. وایي دې دوران کې ما پسې اشرف خان زوی راغی، اشرف خان زوی دی چې اشرف خان را پسې راغی چې فدایي خان را روان دی وټک ته رارسېدو. وایي چې ما له دې راشي. نو ما هغه ته وایي چې زه فدایي خان له نه ځم او ته ورشه، ته ورشه او دا اټک ته راپورې باسه. او اشرف خان ما ولېږو. دغه دی کې خوشحاله به یو خبره کړې ده په تاریخ مرصع کې دا وایي چې اشرف خان هلکو وایي فدایي خان ته ټول احوال تیر کړو، ټول احوال تیر کړو. احوال دغه چې دې ته خو پته وه ماته دی لکه دیم خوشحاله و چې دا مغول ووالي شي. او اشرف خان ته را پته ونه هغه خبره کړې ده چې مستجاب او که زما پلار او که بل زمونږ ته دغه همدردي هغې سره وه. هغه نو یو فدایي خان چې څنګه پېښور ته رارسېد نو یې ټول نړومبې دا مستجاب ممن پانسي کړ. وایي ټول نړومبې دا کار وکړو چې هغه پانسي کړ. او ما پسې سوال جوابونه کول خو زه په تیرا کې ناست وم نه راتلم. او هغې قصیده کې دا ویلي دي چې اوس زمونږ د پښتنو د مغولو هېڅ اعتبار پاتې نه شو. اوس هغه وایي چې ایل یاغي دې زنکان دې اوس حاضر مته چې کم باغیان دي د هغې نه هغه خو پرېږده، دا سم پښتانه دي، دوی له هم په کار چې ډډر دې کوي ځکه چې دا ډېر دغه انتقامي قوم دی، دوی به د هر پښتون نه دی بدل اخلي. نو دغه نه پس بیا ډېر د مکمل د مغولو خلاف شوی دی. او ساجد خان دی بیا د هغې نه پس دا ټول هغه لیکلي دي په نظم کې په نثر کې چې ډېر راپاره شوی دی دغه نه بنو نه په ټولو پښتنو ګرځېدلی دی چې ما سره شي چې دا علاقه د هغې نه موږ واخلو قبضه کړو. دا خپله پښتنو د علاقه څونه چې ده دا موږ قبضه کړو. په هغې کې په اخري کې سوات ته تللی دی، په هغې باندې بیا پوره کتاب لیکلی سواتنامه. خو ما ته وایي چې زمونږ د پښتنو هم یو عجیبه دغه دی که نه، ته ما سره یو وخت کې بد وکړې زما نه 2-3 مړي وکړې که نه، ته که بیا سبا ما له راشې نو زه تا ته په کومه خوله تا سره ملګرتیا وکړم که نه. بلکل ده هم دغه چل کړی چې بیا یوسفزو ته هغه نه دی کړی. تا خو څه پورې د هغې لپاره مونږ سره جنګونه کول، زمونږ خلک دی وجله. او نن چې د هغې سره نه لګې شو نو اوس ما سره مونږ ته وایي چې مونږ سره ملګري شي، زه سره بلکل څوک ملګري نه شو.
او الټا مغول سیاست کامیاب شو هغه د زوی واغشت هغه مرګ هغه کله موږ تاسو سردار کو تر خپل گرفتار کوم لرا ولا کنه نو دې تر بیا تر مرګ پورې د مغول مخالف پاتې شوی دی ها ٹھیک شو اسی یو سوال چې دا زموږ دا پروګرام نن یو ډېر علمي ونته کې موضوع باندې خبرې کو او تاریخي حواله سره ډېر د دې اهمیت ته نو ډېر زموږ اکثر ماده سي طالب علم لیدل دي چې هغه د خوشحال خان خټک سیاسي یا جمهوریت سوچ باندې هم مقالې لیکي یا تحقیق کوي لګیا دي نو ته مونږ لږه فائدہ وشي زما سوال تاسو نه دی چې د خوشحال خان خټک چې کوم سیاسي سوچو هغه څه بنیادی طور سیاسي سوچ دغه دا چې هغه دغه مغول مخالف کې دونه پس هغه دا غوښتل چې د پښتنو د یو ځان له حکومتي او غوښتل چې پښتنو کې د کوم کوونه دي مولانا بهادری دا ټول دی پکې وي دا چې چې علامه اقبال مرد مومن وي بالکل دغه تصور د خوشحال بابا دی او د په یو ځای کې ویلم دي تاسو ته خدای شیر شاه سوري دغه معلوم دی کنه چې څنګه دی چې هغه د مغول حکومت غشته بس ډیره بد قسمتي و چې هغه صرف 15 کال حکومت وکړي شو بیا زمانو هغه ټینګ نکړي شو نو یو شعر دی جی و مغول وته به هڅه کار کم چې راځي را څخه روح د فرید خان شي شیر شاه سوري نوم فرید خان وکنه بالکل هغه وایي کدا خلک ما سره مرګر شو نو زدي مغول دا کار خیم چې د دین او فرید خان ير شي او د فرید خان روح هم خوشاله شي چې په دونه کارونه وکړم خو چونکه هغه اتفاق دا خبره هم څه کړی چې اتفاق په پښتانه کې پیدا نشه غنی ما بدل مغول گریوان پارک ما بدی گریوان شلولیو خو اتفاق راکې نشته دا خبره هغه ټولې کړې دي او په دې کې کامیاب شوی نه دي غوښتل دا چې د پښتنو دی یو ځان له وطن وي او دا خبره هم کړې ده چې مونږه په توره کې د غي نزيات مړ نه یو په کلم کې نه یو او جهالت تیرا کې نور په توره باندې موږ د غي نزيات تکړیو دا خبره اعتراف هغه پته کړی ها مشتاق صاحب زه بغواړم دا چې تاسو زمونږ اوریدونکو ته د خوشحال خان خټک ډیر زیات ادبي خدمات دي ډیر زیات هغه ډیر فنون داسې دي چې هغه کې هغه ډیر زیات کار کړی دی نو زم چې هغه حواله سره تاسو زموږ اوریدونکو ته څه خبرې وکړي بالکل ساجد خان دا باندې خبرو کو د تاسو ته موضوع کله چې هغه د یو دغه خوب لیدل چې راځي د پښتنو یو سلطنت جوړ کړ کنه د دې کې دوران کې چې کله د مغول په کې کې د دوران کې در نصر یو کتاب لیکل دی او دا غي نوم دی دستارنامه او پاره کې دا خبرم کړی چې زه په د اورنګزیب په بند کې باندې ما سره هیڅ لایبرری هیڅ کتاب نشته خو کتاب چې تاسو نن موږ هغه اردو ترانسلیشن راغلی دی پښتو کې څو ځله چاپ شو په هغه کې د سردار د پاره یا د پښتنو د بادشاہ لپاره چې کوم دغه خصلتونه او عادتونه بیان کړی دي دا کتو سره تعلق لري چې دې بس کوي دې بس تکي به کوم خوبيان په کار وي هغه ټول د پای کې بیان کړی دي ټیک شو جی خدر بازونو ښکار کو نو بازونو ښکار داسې دی چې زموږ په پښتنو کې بل چا نه کړی صرف د کړی دی او د دیوان نه ماته پته ولګی دا چې دا بعد نن سبا دغه عربیان د شو کړیو وي په دونه لکه مې خاص کړ په دونه لکونه باندې خرج شو خوشاله به ځکه لیکلی دي ماته ته په 1100 کې دې مرده کنه چې زه بنو د تلیو ما نو الته مې چا سره یو باز خوښ شو دا تاسو 1100 اکثر یادوي نو دا چې د خلکو ته هجری ور سره وای نو یو ورسته هجری چې هغه ما په 1400 روپیا واغشت نو سوچو کې چې د باس قیمت په دغه وخت کې هم دا 1600 ایسوی دا کنه په دغه زمانہ کې 1680 ایسوی دا په دغه کې د باس قیمت دومره وو نو د باز د غخکار طریقې خو پرې چې هغه هم ټول بیان کړي بیا دا غړي چې د باز زون ته هر مرغه ته امراض لګي مرزونه لګي دا غي د هر یو مرض د علاج کولې دي د هر مرض علاج خولې د سره بدا کې دا کتاب دومره اهمیت لري چې عربی د ترجمه کو د عربیان به دومره خوښ کی چې دا چا ورته دا موږ ذکرو خجی د دین علاوه طبيب مو طبنامه دا کتاب دی طبنامه افغانستان نم چاپ شوی دا 2000 په خور نم چاپ شوی دا پای کې د مختلفو مرزونو حکیمی علاجونه خولې دي چې کوم په حدیثو کې پیغمبر اسلام منقول شو هغه بیان کړی دي نور خپل چې د کومه تجربه و نو هغه ټول بیان کړی دي صحیح شو جی بیا تاسو یو خبره کوم هغه دا چې دا تاسو ته فتح لامي خبرم وختي ما وکړه بالکل ای باندې تاسو خوشحال بابا نمخ کې موږ سره پښتنو کې دوه هسته پیدا شوی چې غیلی کړي او هغه پیر روخان او خوندرويزو یو خیر البیان لیکلو بل مخزن الاسرار لیکلو
خوشحال بابا ته مخزون الاسرار وي او ای مخزون الاسرار د زره خوشاله به خبره منم د نور خلکو نه منم ځکه چې هغه په هغه وخت کې وکتل دی او ای مخزون الاسرار دی نو دی دواړو په دې کتابونو کې خیر البیان اوس موجود دی چې په ایم کې شامل دی پای کې دا دی چې او داس بسنګ کې لومبه بلاس وینځي او بیا مخ وینځي او بیا پودا کې او باچ بیا خلک او باچ او بیا مسا کې او بیا بخ پی وینځي دا طریقې دي دغه سي مونږ بسنګ کې داسې کې دی کیامو داس جوړه خولې دي او اغم داسې چې غي وته نظم وی خو هغه یو مصربه سلوه نو بل به شلوه پاره باندې خوشاله په خپل کتاب کې تنقید هم کړی دی دا نظم دی نو نثر دی او اسه ګپ لګولې دی نو دغه شی په نظر کې نو دا فکر چې کوم دا مکمله وې دا ډېر برابر وې دا او داسې نه دی ویلي چې دغه نه شروع کړي د ایمان نه شروع کړي ده کنه نو چې په اسلام کې څومره احکام دي دا ټول د بشر کې بیان کړي دي او دومره بهترین انداز کې بیان کړي دي کنه چې د اغیغه دغه پوره کړی ده بل ساجد خان ما یو تاسو ته دویمه خبره کومه د دغه شاعرۍ کې یو دغه چې هر شاعر یو تعلیق کوي په شاعرۍ کې د ځان بړای داسې کوم بیان کې په یو دغه کې تصنیف متوي تعلیم متوي کنه لکه رحمان با یو شعر دی چې خوشاله او دولتان غلامان دي زه رحمان په پښتو ژبه علمگیر یم دا اوس د حقیقت کې تعلی ده ځکه چې خوشاله بابا دون لوی شاعر دی چې رحمان بابا په شان یو څو شاعران نور مې ودی شي خوشاله بابا یو دغه ته نشي رسیدي دی خوشاله بابا تعلی کړی دی په دې باندې ما یو مقاله لیکلې ده ډېره ځخیمه مقاله ده د یو تعلی چې کوم نه به ځای نه ده د خپل ځان مخکې ویلي چې زمانه مخکې شاعري نه وه کوونه ډېره بې خونده وه یو مصره به اوږده وه بله بلنډه وه صرف یو سړی منلی دی هغه د پیروخان وسیع مرزا خان انصاري هغه دته د دیانتدارۍ دې تقاضی که نه هغې کې لیکلي چې یو مرزا په دا زبان کې ویل کړي تللي چې د هغه په وزن برابر دي نور د چا غم نه دي او بیا چې کوم په وزن برابر دي په هغې کې هم کټګرایزیشن داسې کړی دی دا فلانې 3 پاوه دی دا فلانې نیم سیر دی دا فلانې پاو دی داسې انداز کې د هغې دغه کړي دي که نه چې کومې دعوې کړي دي نو هغې بالکل صحیح کړي دي او هغې کې دا نشي ویلی دا شاعرانه تعلی ده د خامخا داسې یو کار کړی دی نه په حقیقت کې کړي دي او خوشحاله همیشه په الاس باندې دلته یو باز ناستو دې سره په ګرځېدو بازنامې چې پې لیکلې ده او دومره د هغې تفصیل لیکي او د هغې دغسې د اسونو چې هغې سره کوم علم دی چې کم اس ښه دی کم نه دی ښه د اسونو مختلف قسمونه دي دې کې کم قسم اس ښه وي دا ټول علوم هغه سره وو تاسو ته زه ووایم چې په دا دې چې په کوم عهد کې و د اورنګزیب عهد دی جي 1680 عیسوي ده په دغه زمانه کې د مظلوم خوشحال کې دا خبره ما کړم ده د دې شعر باره کې یو خبره کوي چې دا شعر څه شی شاعري څه شی دی که نه نو هغه شعر دا دی چې وایي دا خبره بده نه ده چا ویلې دا خبره بده نه ده چا ویلې حقیقت کې شعر حیز دی د رجال څنګه چې زنانو ته حیز راځي که نه دغسې دا د سړو حیز دی دا شاعري دا دونه تکلیف ده شی دی کله په نزول کېږي د سړي ته ذهن ته راځي که نه نه یې پوجا دونه هغه کېږي ګوره دې کې دا خبره تاسو نوٹ کړئ دا خبره بده نه ده چا ویلې لکه دې داسې چې دا خبره زما نه ده دا زما نه مخکې چا ویلې ده د حوالې ورکولو رواج چې کوم دی په پښتنو کې چته و په پښتنو کې تر د علي خان پورې د پیج نمبر تصورم نو پیج نمبر لیکل نه دي دا لومبه صفحه دویمه صفحه ده دی بدل ته رکاب ورکو او رکاب تاسو ساجد صاحب نه پیژنئ تاسو له وضاحت کوم دی خو به کې دي چې پیژنئ سټوډنټ پاتې شوی دغه ام دې کتاب 2 صفحې وی کنه جی دې صفحه باندې لیکل کوي دې صفحه کې کوم ټکی لومبي سر کې راځي نه بدل تولیک لاندې دا غیر موږ دا پته لري چې دا ټکی ک التوی خدا صفحه ټیک ده غنی بیا بیا شلولې ده دې ته به رکاب وي چونکه دې رکاب باندې سړی خپل کې بیا په اس باندې وروړي دې ته نو دغه زمانه پورې پیراګراف تر دغه وخت پورې موږ سره پیراګراف نو پیراګراف چې انګریزان نه موږ د پیراګراف راغی دا فل سټاف کامي دا زونه نو دا روان به هر څه لیکل خو د تر هغه زمانه کې دا احساس نو دا یو خبره چې کوله چې دا شعر هیڅ د رجال دا چې ما دغه تحقیق کو نو دا چې ما وکړه په ډکشنری کې نو دا د صوفیانو دا تصوفین نو ابن عربي وغیرہ دا خبره هغه خلکو کړی ده دا اورېدلې وه بس دا غوښ دا ارچا چې کړی دا بالکل دا حقیقت دی نو دا هغه دغه کړی دی کنه
نو دا یو ایمانداری دیانتداری دا پکې ډیره پوره وه. بیا چې د موږ هم په دې وطن کې ګرځو هغه هم ګرځېده دې هرې قبیلې ته تللی دی د هره یوه لهجه ولې وردي ښه تاسو د خوشحاله به شاعري چې وګورئ نه به تاسو ته د هر یو پښتنو د هرې قبیلې خصایل او عادتونه بیان کړي چې دی دا کار کوي دی دا کار کوي دی داسې کوي دی داسې کوي تر دې پورې د ښځو هغه بل بیان کړي د سړو هغه بل بیان کړي. نو یو ډېر لوی نفسیاتو یو ماهر هم یو ډېر لوی سالار هم یو ډېر لوی شاعر هم یو ډېر لوی نثرنګار هم یو ډېر لوی مورخ هم. نو یو خوبي نه ده چې هغه دا کې نه دلته د خلک وایي مقابله نه موته مې چې تاسو اوس لکه انګریزي شکسپیر دی نو صرف د ډرامې په حواله خلک هغه پیژني چې هغه یو ډېر لوی ډرامه نګارو دی یو ډېر لوی جنګیالي مو دی یو ډېر لوی حکیم مو د بازونم ساتل دا خوبیانې په هغې ټولو کې بیا راغونډې کې نشته لکه د هغې صرف یو اړخ دی دی همګیریت دی پکې د ژوند په ټولو شعبو باندې خور دی او چې په کومه باندې مرغلې د هغې حق ډېر پوره ادا کړی دی. مشتاق صاحب زه به غواړم دا چې یو ډېر اهم سوال زه اکثر د شاعرانو او ادیبانو نه کومه د مختلف شخصیاتو حوالې سره چې کم تیر شوي دي په هغه اردو ژبه کې دي هغه په پښتو ژبه کې دي د خوشحال خان خټک د شاعرۍ او د هغه د عملي ژوند د هغې په شاعرانو ادیبانو او په خلکو باندې زه ادیبانو شاعران هم یادوم او بیا عام خلک هم یادوم په هغې باندې څه اثر دی؟ ساجد صاحب داسې خبره ده چې د خوشحال بابا نه مخکې یو دور تیر شوی دی زمونږ تاسو وختي ما چې د بایزید انصاري نه شروع کېږي پیر روښان نو د پیر روښان څونه پس چې دغه خلک راغلي شاعران دي باندې ټول صرف دغه تصوف ته دغه عقیدې پرچار کړی دی هغه دیوانونو کې تاسو وګورئ تاسو بالکل څه خوند درنه کي بس وحدت ته او کثرت ته او داریو دا دغه قسم خبرې کوي خشکې موضوع تصوف ګرانه موضوع دغه د هر چا د پوهې دم نه هغې دغه قسم خبرې کولې د خوشحاله بابا چې راغی نو د په شاعرۍ کې رنګارنګي را پیدا کړه د په هغې کې د روزګار غم د جانان غم پښتنو د پیښې مسلې ټیک شو د هغې د حل لارې خو لارې یو مقصدي شاعري او مقصد چې پکار ده شاعري هغه د شروع کړه مطلب چې هغې صرف یو روایت شروع کړی و او صرف په تصوف کې لګیا و خو د هغې له بالکل یو نوی روح ورکړو زمونږ خلکو ته دې وخت کې چې څوک ګورو نو هغې ته لږه ګرانه ځکه ښکاري چې ما ته وایي چې نن تقریبا 400 کاله مخکنی پښتو مخامخه زمونږ نه دغه ګرانه به وه او بل په هغه زمانه کې پکې د فارسي او د عربۍ دغه هم ډېر وو خو به هر خوشحاله بیا هم کوشش کړی دی چې دې اسانه ژبه استعمال کړي او د پښتنو د هرې لهجې تاسو وختي ما خبره وکړه چې د بنوسو لهجه هم پکې وینئ د یوسفزو هم پکې وینئ او د مومندو هم پکې وینئ دا ټول پکې شته دی نو د یو خو پښتنو د دغه ورکړي تاسو خپل مټو کې زور پیدا کړي یو شی اتفاق پدان کې پیدا کړي خپل ملک د اواګي په خپل لاسو کې واخلې پښتنو کم مشاهیر چې دغه مخکې تیر شیو د هغې تعریفونه کړي دي او پښتنو ته دا ویناګانې کړي تاسو مهرباني وکړئ دې په لار روان شئ تاسو څه کوئ د غلامۍ ژوند تېروئ دغه کوئ که نه ښه بیا په هغې کې ورته د دې تعلیم غیرت خپل کړئ میلمستیا ورورولي پښتونولي چې څومره د پښتونولۍ څونه دغه دي که نه حقدار دي د دې ټولو تبلیغ د کړی چې دا څیزونه په ځان کې خپل کړئ دا په ځان کې راولئ نو تاسو به هلته شئ ما ورته وایي چې زمونږ د اوس هم موږ دا خبره کوو تر ننه پورې موږ کې اتفاق نشته دا په هغه زمانه کې موږ دا خبره کوله چې پښتنو کې اتفاق نشته که نور تکړه خلک دی خو که اتفاق پکې پیدا شو دا ارمان هغه کوه دا ارمان هغه ځان سره یو مړو هغه دا اتفاق غوښته تاسو ته پته ده چې قومونه په دې جوړېږي په اتفاق باندې جوړېږي که نه نو موږ چې لکه د خوشحال بابا په شان مشر موږ د پښتنو خدای پاک راکړی دی خو موږ د هغه نه هغه عمره فایده وانه غوښتې شوه د هغه د ویژن نه د هغه د سوچ نه د هغه د لیک نه چې هغه عمره چې موږ وانه غوښتې شوه د هغې وجوهات دي خو د هغې نه زه تېرېږم مقدر نه یم چې هغې کې ډېر بلا ډېرې خبره ای باندې موږ بیا چېرته داسې یو پروګرام دغه کو هغه دا دی چې ډېرو شاعرانو او زه دا یم چې د ډېر وخت خبره هم نه ده د 1960 نه پس
کله چې دا کامل سره دغه 250 نه پس د یا ولسی د بجرګه جوړه شو دغه دوران کې زمونږ د مشرانو شاعرانو دا وکړه چې خلکو نه رحمان بابا دیوان واغشه د دین وړه دا ټول واز او نصیحت ته خکار کا و دروغ مو یا رښتیا وایو دا خې خبرې دي دیو تر امخه دا له وګوره په دې پوښې دا څه شی دی بالکل نېشنلزم باندې د پښتون نېشنلزم خبرې کوي تاسو ته چلونه کوي چې یوازې زمونږ دا کار خو نه چې بس موږ د آخرت غم کو منځونه کوو دغه کوو زمونږ په دنیا کې هم یو رول دی دلته هم موږ غواړو چې موږ ځان له خپل یو سټیټ جوړ کړو یو خپل حکومت جوړ کړو خپل معاشره خپل صحیح کو او کو دغه ټول هر څه پاغه کیو نو هغه نه پس خوشاله به زمونږ دغه شاعرانو مخکې کو او تاسو ته هم چې دا نن څومره شاعري کیږي نو دا لکه دا غپونه دي کنه خو زمونږ د ترقی پسند تحریک چې دي ستوي یا ترقی پسند ادب چې ستوي بالکل دا ټول د هغه ځای نه روان شوی دی ها زمونږ د ترقی پسند مصنفین دی وي چې په پلاني کال کې جوړ شو نو 1914 عیسوی دی کنه هندستان دغه خو دلته هم چې زمونږ د کم شاعران چې د باچا خان تحریک سره تړلي باچا خان تحریک ډېر مخکې شروع شوی دی تاسو ته پته ده هغه سره چې کوم خلکونه باچا خان هم هغه ته جوړ کړو چې تاسو دغه شوندو زلفو رخسار دا خبره پرې ده د کامی مسلې پښتون چې د کومې مسلې سره مخ ته د دې د حل لارې چارې راوباسي د پښتنو د تونه خصلتونه چې کوم غلط دي تاسو خوښ نه دي د هغې غندنه وکړئ چې په پښتنو خجن شروع شي که نه نو زمونږ چې کوم لوستي او ښه شاعران دي بانو اخونان او د اولسي شاعران نه لکه قلندر مومن دی کامل صاحب دی سیف الرحمن سلیم دی دا رحمت شاه سایل دا ټول تقریبا په هغه لار روان دي ټول مقصدي ادب تخلیق کوي په دې وخت چې پښتون د کومو مسلو سره مخ دی یا د پښتون سره کوم زور زیاتی کیږي زمونږ په شاعرۍ کې د وړوکي شاعر په شاعرۍ کې هم تلاغي او عکاسي ویني یو عکس باغی راغشتي وي باغی باندې به خبره کړې وي دا خبره ټول خوشاله وکړي وي او دا مخکې دا چانه کولې او دغه اثر د موږ ټول خلکو اغشته خو دا خو نه مندي چې دا جینیس چې کوم دا په دور کې یو کس پیدا بالکل موږ خوشاله بابا یو نغدا تاسو د ومرو بایدا چې د یو سړي سره لکه دا ډېر لوی خبرې چې ما دا پته ز سونه ما دا د عربی او دغه من عرف نفسه فقط عرف ربه چې خپل ځان په خپل رب پیژند ځان پیژندل ډېر ګران کار دی خو دې خوشاله بابا دا احساسو د سو ځای د خبرې کړې دي دا رباعي تاسو ورن تاسو پته ولګي وې نه به زما غوندې بل ننګیالي راشي نه به زما غوندې بل جنگیالي راشي خټک خو پرې دا په درس افغان کې عجب که هسې فرهنګیالي راشي لکه هغه زمانہ کې 400 کال دا غو شو هغه وایي چې خټک خو پرې دا چې په ټول افغانانو کې مدام شان سړی نشي راتلی دومره هغه د خپل ځان ادراکو د خپل ځان نه دون خبرو نو چې سړی د ځان نه خبرې نه د خدای نه څنګه نه خبر نو په هر حواله باندې لوی سړی او نن موږ دا واقعیا ثابت شو تر نن پورې موږ څوک پیدا نه کړو دا خوشحال بدل موږ سره نشته هیڅ سبسټیټیوټ نشته نشته هغه خبره ټیک ثابت ده بالکل جی بالکل مشتاق صاحب زه غواړم چې پروګرام اختتام کې تاسو کو خوشحال د توري په لاس را پاسي نو دې قوم ته به څه پیغام ورکړي یره دا خو حالات باندې ډیپند کوي او هغه حالات بیلو اوس بیل دي هغه زمانہ کې خو دا و چې پتا ته مایي چې شیر شاه سوري یا خو د مغول په فوج کې یو عہدیدارو بالکل او خدای پاک یو ټیلنټ پیدا کړو را پاسې د مغول حکومت واغشته خو په هغه زمانہ کې په تورا او په موټو باندې په ځوانانو باندې کار کېده بالکل اوس نننی وخت چې کوم دوی نو نننی وخت تاسو نه دی اوس کرنی وخت پیدا شو نو هغه بم داسې لکه څنګه چې بچا خان د پښتنو لپاره یو تحریک چلو بالکل داسې تحریک په چلو ځکه چې یو جینیوس او بچا خان چې په کوم دور کې شروع شو هغه دور کې انګريزانو ټول ملک نیولیو وی نور وکه نه پریوته کنه نو اوس ته وایي چې یو موټه پښتانه داغي مقابله کوي شو نشو کولی کنه نو د بچا خان غون سړی د غیره پر د اتم تشدد لار خپل کړه د ګاندھی غون سړی د غیره پر اتم تشدد لار خپل کړه پای کې کامیاب شو نو کو په نننی وخت کې خوشاله بابوین هغه د پښتنو سټارټ د پاره ما ته خل چې داسې لار خپل ولا ځکه چې هغه سیاسي دغه ډېر خبرو علم لار به خپل ولا بالکل خلکو کې شعور پیدا کول او جمهوریت طریقه باندې باغدا شي کو بالکل د خلکو پر یو کې بالکل نن سبا کوم حالات دي
او موږ اکثر وینو خپل معاشره کې چې کم اخلاقی تور باندې ګراوټ راغلی، معاشرتي تور باندې چې موږ ته زوال راغلی دی، نو دا زمونږ ټولو کې غټ دشمن دی. نو د دې خلاف به تاسو واچئ به بالکل کوشش دا خبره کوم. د اوس د فضل نامه زما کار شروع دی په دې کې ما د پرونی د غراله چې د ملمستیا آداب د عنوان لاندې یو فصل لیکلی دی، نو په هغې کې یو خبره کړې ده، دا ما د تر ننه پورې دا پته نه وه. هغې کې لیکي چې مېلمه کله تاسو راشي که نه او هغه ناست وي نو هغه ته به بیا دا نه وایي چې خوره که نه خوره که نه خوره که نه، دا د شومتیا نښه ده. سوچ وکړه زبردست. بس مېلمه راغلی به د کیره به شروع کړي د ساعت پس خوره که نه خوره که نه خوره که نه، دا ډېره بده خبره ده، دا به نه کوې. دومره دا کې هغه څیزونو ته کتلي دي په ډیټیل کې، ډېر کین ابزرور. ګرانو اوریدونکو نیکسټ پروګرام پورې اجازت غواړو تاسو نه، د الله په امان. پکاته کاته مسترګي پخاتشي چې خبر دې دراتلو را باندې وشي، ګوره تارا باندې کمې کوډې وکړې که پخپو درځنې درومما زړه مې نشي، ته خو زمانه لاړې مرور شوې، دا زما یاري دې هم ګوندې په زړه شي، چې دیدن د محبوبو کوم تازه شمه لکه کښت چې په باران سره وبشي، د خیار بیلتون د ستونې پرې کول دي، په یرغ بستونې چیرې پرې کاوه شي، د خپل یار د جدایۍ هسې کار دی، لکه سا چې د وجوده په واته شي، بخته هومره مدد بیا را سره وکړه، چې په غېږ کې مې بیا تللی یارود شي، یا د خوشحال سلام پوانو خو یارانو، ګوندې بیا مې پلیدو سره زړه خشي. جهان په مخ بنوي حستا غوندې دلبره، پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمنبره، د جهان په مخ بنوي حستا غوندې دلبره، پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمنبره، زلف مارا شاه سوارا خوش رفتارا، گلزارا زلف مارا شاه سوارا خوش رفتارا، بادنوشا میں فروشا کسب پوشا موکمرا، پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن
جهان په مخ بنوي حسیتا غوندې دلبرا سرفرازا اشو سازا لبت بازا دل نوازا سرفرازا اشو سازا لبت بازا خود پسندا سر بلندا شکر خندا لب شکرا بری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا د جهان په مخ بنوي حسیتا غوندې دلبرا گریوان چاکا تل بے باکا تشت پاکا تربنا کا گریوان چاکا تل بے باکا تشت پاکا خود رایا خود نمایا خود ستایا خوش ہنرا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا جهان په مخ بنوي حسیتا غوندې دلبرا غزل خوانا خوش لهانا دردندانا لب خندانا غزل خوانا خوش لهانا دردندانا لب خندانا امبر خالا پر خیالا تل خوشالا دزړ غورا پری رویا امبر